العقوبات عند القتال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال لنا رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة تاسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تختیدلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم پریخو تاسو ته تختیدلی وی په جنگ حنین کې یادای قال لا والله ما ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جواب ورکړ چې قسم دې رسول الله نه دې تختیدلی ولكن والله سرعان الناس سرعان په فتحې سره او په سکون دواړو ته ویل کېږي سرعان او سرعان اوائل الناس سرعان ان غاوله کې چې سوکو هغه تلقتهم حوازن قبيله وسره تلقي وکړه د دوی ملاقات وکړه د دوی نبلو سره په غشو سره ځکه د حوازن قبيله په عربو کې مشهور غشي شتون کې قبيله و نو دوی چې ورله وای دا سرعان الناس چې پار کار کې تلوار کوي هغه وسره تلقي بالنبل وکړه ورسول الله صلی الله علیه وسلم على بغلته وابو سفيان بن الحارث چې رسول الله د ترزوی آخذ بلجامها ورسول الله صلی الله علیه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب دا اسقشر باندې وو او دا आवाज وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تختیدل نو وبه حدثنا محمد بن عمرو بن علي مقدمي البصري قال حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حنین په ورځ باندې هغه دواړه ډلې چې وي نل فئتین لمولیتین په بعضو نسخو کې لمولیتان وما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم 100 رجلینو په بعضې دغه کې داسې راځي روایاتو کې چې ان الناس لمولون خلق تختیدونکي قال ابو عیسی هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في السيوف وحليتها توري او داغي غاني نو داسي لکه تاسو اوس دا جهاد د افغانستان د دینه مخ کې د روسانو په وختونو کې چې کله جهادو د مجاهدین هغه وخت کې با د ماشینونو ته د ژوندۍ چوري او چا بزان د پاره ماشين کې